داغې نه علاوه حیوانات ورسره خبرې کړي. یو ځل صحابه اوسه ښکار کړه، اوسه راله پیغمبر علیه السلام ته وی ستا دې ملګرو ښکار کړم تړلې وه او ما پرېږده په دا مخامخ غار کې مې بچي دي چې هغې له پی ورکړم بیا به راشم. وی په تا سیت بار دی چې درې پرېږدم او بیا راشي. وی داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه مضبوط قسم بني. هغه څنګه قسم دی؟ وی ښه که زه تا له واپس رانلمه نو ما د پروردګار د قیامت په ورځ د زکات د چیرمنانو په صف کې پاسئ. وی داسې قسم دی وخوړه چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د دې نه مضبوط قسم بل نه. اکثر حرام خواري وي که نه، د حرام خوارو سپي پرېښوده. ګوره خان ورسره خبرې وکړې، دا اوسۍ ورسره خبرې وکړې چې پرېښوده بچو له پی ورکړل، دقه دی چې په منډه اوسۍ راله. نبي علیه السلام مبارک صحابه د اوسۍ پرېږده او چې کوم وخت کې د اوسۍ یا د مارغو یا د حیواناتو بچي وي نو په دغه ورځو کې به ښکار بلکل بندي نه به کوي، ځکه بچي ضایع کېږي. یو اوښ یو ځل جومات ته را روان دی، صحابه شړه وی پرېږدی د سفاریاد راوړی، ټول خلک یې پرېښودل او نیغ پیغمبر علیه السلام مبارک له راغی او د هغې په دې غېږ کې د خپل سر کېښود او سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. نبي علیه السلام او څه وبللې، څه خبرې وکړې، وی ورشه مالک یې راولې. مالک یې وله راوست، وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو، ته په ده کار کې او خوراک نه ورکې او کار پې زیات کې. هغه وی او صاحب بلکل داسې نه، وی داسې به نه کېده نن نه پس. په دې څاروو کار کوې خو چې کله ستړي شي بیا دمه کوې او چې کار پې کوې نو خوراک هم ورکوې. دی الله ستا کار نه پیدا کړي دي، خبرې خو در سره نه شي کولی چې فریاد وکړي. د هجرت په موقع په غار ثور کې مار ورسره خبرې کړي دي. مار ته ګوره د انسان دشمن دی او خبرو کولو ته ګوره. یو موقع باندې حضور پاک مبارک او دس ماتو څه ځای نو چې هغې ته مخکې پردی راشي چې وی کتل هغلته یو اونه ولاړه ده، یو هلته لرې ولاړه ده. یوې اونې ته یې همداسې په لاس اشاره وکړه او بلې ته یې اشاره وکړه. هغه ځمکې شلول هغه اونو او دواړه را روانې وې لکه سړی چې را منډې وې. د پیغمبر علیه السلام خواله رالې، دواړه یو بل سره وجنګېرې او ځمکې ته ټیټې شوې، پردی یې ورته وکړه. حضور پاک مبارک او دس مات کړه، یوې ته هم داسې اشاره وکړه او بلې ته هم. یو اون هم خپل ځای له لاړه او بل هم خپل ځای له لاړه. زمارونو دا خو د نبي علیه السلام معجزې دي. د ټولو نه غټه معجزه د حضور پاک څه ده؟ ادا ده چې د صحابو نه کمې استې جوړې کړي. انسان ګوره اوسپنه چې نرمې نرمیږي، کاڼې که نرمې نرمیږي، خو انسان چې خراب شي د هغه نه انسان څوک جوړولی شي؟ اوسپنه تاوهه چې جس ته جوړی وکړه هر شی ته جوړولی شي. کاڼې د چونې په بټۍ کې واچوي نرم شي. انسان چې خراب شي نه پلار سمولی شي، نه ورور سمولی شي، نه استاد سمولی شي. په نصیحتونو بیا کم دی سمیږي. لیکن د صحابه مخکني ژوند ته مو وګوره، رستني ته چې د حضور پاک مبارک سره ژوند تېر شوی دی، وګوره کمې اشتې ته جوړې شوي. یو صحابي فرمایي وی مونږ به کاڼو ته سجدې کولې او کاڼو ته به هم داسې سجدې کولې چې کم کاڼې به هم خوښ شول اوچت به هم که او هغې ته به هم سجدې کولې. او وی که داسې ځای به و چې کاڼې به نو نو وی خاورې به هم را یو ځای کړې او وی چیلی به هم پې د پاسه ولشله، وی هغې ته هم سجدې کولې. وی یو ځل مې یو کاڼې ځان سره اخیستی او ښکار له تللی و، وی کاڼې مې کېښوده، لاول خو مې ورته سجده وکړه او بیا په ښکار شوم، کاڼې په نور پروت دی. وی چې د ښکار نوزګار شوم رالمه نو وی هغه کاڼې لوند و. وی مې چې زما دا خدای لوند شوی پسه دی، دلته خو اوبه هم نشته او نه انسان شته چې اوبې پې توی کړي دي، دا پسه باندې لوند شو. وی خیر سبا چې بیا رالم وی بیا چې مې کاڼي ته وکتل ښکار مې کوي بیا لوند و. هلکه په دا سور نور دا کاڼې څنګه لوند شي؟ اوبه ترې لرې دي او څوک شته نه چې اوبه پې واچوي او دا کاڼې لوند شي. وی مې چې دا زما دا خدای تږي شوی دی او ده پرواز کړی دی، دریاب له تللی دی، دریاب کې غوپه والی ده بیا راوتلی دلته راغلی دی. دا پړه کې مې وسوسه
وی په بیا چې بل وخت مې کتل بیا لوندو ما وچ کو بیا لوندو مې چې دغه کې لوی کمال دی دا خو الوزي او دغه دریاب ته ځي او هغه کې لاندې واپس راځي. وی د دې کاني خوا کې چې ما کله هغه غوښکارو کنو غوښه به مې خوړه هغه اډو کې مډو کې مې غورځول. وی ودرېدم چې ودرېږه د کاڼي پوره څوکۍ کونډه دی خدای چې دې څنګه پرواز کوي او د دریاب ته څنګه ځي او څنګه لاندې او څنګه راځي. وی داسې یو طرف ته ناستم لرې ته کېناستم تماشه مې کوله وی دې کې ګیدړان رالل. وی هغه ګیدړان هغه چې ما کوم اډوکي مډوکي غورځولي وی هغه یې خوړل. بیا هغه ګیدړ ورغه خپې اوچته کړه او پاکاڼي متیازې وکړې. وی چې دې جوړ ما وی دې ځي هغه دریاب ته پرواز کوي هلته لاندې دا خو پې ګیدړ د پاسه متیازې کوي ګیدړ پې متیازې کوي. وی دغه دا حیران شوم چې خدای پاکه دا څنګه خدای دی خدای د ګیدړ دا متیازو نه ځان نشي ساتلی او زه دته سجدې کوم. ورب بال صعبان علیه زما داسې رب دی داسې پروردگار دی چې په ده باندې به ګیدړ د پاسه متیازې کوي. لقد زلت ما بالت عليه الثعالب چې ګیدړ په د پاسه متیازې کوي د هغه نه ذلیل شي په مخ د ځمکه بل نشته. اوچت مې کو بل کاڼي نه مې راوبره او ډکرې مې کو تاسې ما دون عمر سجدې ولګولې. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د هغه په لاس یې لاس کېښود پروردګار مسلمان. د صحابه مخکني ژوند ته وګورئ نونه به یې جنبې ښخولې ډاکې به دغې خلکو کولې غلاګانې به دغې زمانه کې خلکو کولې او بربن به ګرځېدل طوافونه به یې بربن کول د بیت الله نه او بربن تاوېدل. چا به ورته لکه شرمېږي نه بربن تاوېږي وایي مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو. دا ګوره دې ژوند هلکه دا بله جامه چا پیدا کړه دا خدای نه پیدا کړه مردارې به یې خوړئ که چا به ورته دا مرداره خورې هلکه وایي قمقلو وایي چې په خپل لاس دې سو باسې حلالی کې هغې خورې او چې خدای دې لمړه کې هغه نه خورې. دا به دوی خپل دلایل ګرځول. د ښځو ته به یې ډېر په سپک نظر کتل ډېر زیات په سپک نظر. د ښځې چې به کله خاوند مړ شو یو کال به عدت و عدت به یې څنګه و یو څښا کوټه کې به دا ښځه دیره شو او زړې جامې چې په کمې به د دې په کور کې څښا زړې جامې وې به یې واغوستې او دی به وله ګوتې نه وروړې یو کال او دغه یو کال به یې دغه څښا جامې اغوستې وې. ته سوچ وکړه چې یو کال یو جوړه جامې به څومره څښا بین به کوي ډوډۍ به ورته لږ ځای نه ورکوله ګوتې به یې نه وروړی نو یو کال په هغه څښا کوټه کې تېر کړه نو کال پس به دا راووته نو کال پس چې به راووته بیا به یې څه چل وکړه بیا به یې وله پچې ورکړئ نه به یې په لوښي کې ورکړې نو سر د پاسه به یې کېښودې نه به یې شاته وغورځولې نو لا به او به یې لمبل. دا به د ښځو عادت و دا څونه څښا ژوند او د دې نه چې دا کمیستې جوړې شوې دا غټ غټ صحابه کرام ته جوړ شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت. صحابه د صحبت نه ماخوذ دی حضور پاک سره صحبت کړی دی. هر صحابي ځان له پیغمبر علیه السلام معجزه ده. ویزکیهم ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي نو خدای داسې پیغمبر زما په اولاد کې پیدا کړي چې زما د دې اولاد پاکوالی راولي. یزکیهم د ګناهونو نه پاک کړي د بد اخلاقو نه پاک کړي د ګمراهۍ نه پاک کړي او د دغې رواجونو رسمونو نه پاک کړي کوم چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې په دې خلکو کې موجودو د شرکیات او کفریاتو نه پاک کړي. نو د حضور پاک خو معجزې ډېرې زیاتې دي خو که زه سوچ وکړم نو هر یو صحابي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقله معجزه زما قسم په خدای داسې استې ته جوړ شو مونږ چې نظر کو او سوچ کو نو په مخ د ځمکه داسې استې نشو پیدا کولی کم چې رب العالمین د صحابه کرامو نه جوړې کړي دي. هر وخت د الله تابعداري کول په مال کې د الله حکم منل
خپل نفس کې د الله حکم منل، یو وخت کې د پیغمبر علیه السلام نه جدا کېدل. کله ته وایي چې شابه زکات ورکې یا په دې زنانو کې یو کافر راغی د مکې مکرمې نه په قبایلو باندې وګرځېد، وی څوک به پیسې راکړي چې ستاسو مقصد پوره کړم. څه مقصد؟ وی جنګونو نه هم خلاصوم، کله د بدر جنگ او کله د احد جنگ یا څه کوئ، غټ دشمن خو ستاسو نبی علیہ السلام مبارک نوم یې واغه چې هغه ستاسو غټ دشمن خو هغه دی، نو که هغه د ملکم دا کافر وي نو بس قصه خلاصه. وی دقه خو زمون مقصد دی، زمون غټ مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام مونږ تو روه دا خو مقصد دی. که هغه مو مرګري به ټول تر بتر منتشر وي نو دا مقصد درځي پورا کوم کنه. زور ځن په مې ملک شهید مې کا عیاذن بالله تاسو مقصد به پورا شي صبر راکې او کني نو وی لکه نشي ور رسېدي دا داسې مرګري چې ګور ځان په قرباني وی زبا ځان ملکم ځان به ملکم خدا چل کوم سه به د قبایلو نه پیسې راغونډ کړ. یو سردار وی زبا دومره لکه روپې درکو، بل سردار وی زبا دومره زره درکو، بل سردار وی زبا دومره زره درکو، بل سردار وته وی چې د بچو ذمہ داری په مان دا کمل شو بچي به ساتم، بل وته وی دا کمل شو د خځې غم به زمي. ذکر غټه قرباني چې ته په مدینه منوره ورځې د پیغمبر علیه السلام د مرګرو په مخ کې او په نبی علیه السلام باندې گزار کې. وی لړم وی دا چلمو کو چې توره مې خطه رکړه مضبوطه او هغه توره به یوړله او په تیږي کې مې کېښوده تیره مې کړه او مدینې منورې ته لاړم. په لار یو کس مخې راځي فلان کیسه کې یو اسلام ته نه لکېږي اوس بانه به جوړوم که نه چې راشه د قصد به ځان مسلمان کم او چې ورنږدې شم نو په نبي علیه السلام به غزار وکړم ما دې دا څوک مړ کړي. بل کس مخې راځي څه کې فلان کې اسلام ته نه لکېږي مبارک تش مدینې منورې ته ورسېدم. صحابه کرام په ټول قریش او د وطن خلکو یو راځي فلان کې څنګه چل دی یاره صاحب بس اسلام ته نه لکېږي او راله مسلمانېږم. هر یو راته په خیر علي وي هر کلی راته وایي. د نبي علیه السلام تپوس مو وکړو چې کوم ځای کې دی وی جومات کې ناست مونږ نه فارغ شوی په مصله ناست. وی ولله مړه کې سوچ کومه چې ارمان داسې وخت کې اعلان دې کړم چې ملګري ورسره کمي ما خو د قصد خلکو ته وي چې زه مسلمان یم او په توره پې غزار وکړم او ځان له خپې وباسم او تښتم او یقین وکړه چې اقا وخت مې را لاندې کړه چې زه ور مخامخ شم د پیغمبر علیه السلام په جومات کې یا یو کس یا دوه کس یوازې نبي علیه السلام مبارک په جومات کې ناست دی. وی ډېر زیات خوشحاله شو. وی ما چې مقصد دې پوره دی او که خیر غزار به کوم په توره باندې او داسې وخت دی چې ځان بچولی شم تښتېدی شم. رښتیا وی اوښه مې بوت اس مې بوت او د مدینې منورې نه بار یو غونډی وه د هغه غونډۍ لاندې مې اس وتړه پټ چې دې اس پورې به ځان پښتو رارسوم او بیا په دې سورېږم نو ځم به مکې مکرمې ته. وی چې نبي علیه السلام ته رانږدې شو مې حضور پاک مبارک را باندې پوه شو په ما پوه شو زما په حالت باندې. وی ما ته چې څنګه مخامخ شم اوس وی زه کوشش کوم چې تورې ته لاس کړم او راوباسم او په نبي علیه السلام غزار وکړم. خو دې وایي وی قسم په خدای په دنیا ګرځېدلی که د نبي علیه السلام غوندې بهادر انسان به ما په دنیا کې ځکه داسې وخت دی چې داسې وخت کې سړی تښتي د انسان نه پاسي مزاحمت وکړي لاس وړقوي پې وړقوي روچت شي سړي پسې وی مطمئن نبي علیه السلام ناست دی. وی ما ته وی فلانکي په څه نیت راغلی وی مې چې زه خو راغلی مسلمانېږم وی نه نیت خو دا نه دی نیت دې دا نه دی. وی مخامخ په داسې ودرېدم توره باندې مې لاس ایښی دی نه را پاسېد نه زما لاس ونیوه نه را نه وتښتېد هم اقسې ناست دی. وی ما تیږي کې توره په توره مې لاس ایښی چې راوباسم خو چې داسې مخامخ مې ورته وکتل وی مې چې دا سر د پرې کولو سر نه دی. نیغ ورته ودرېدم دا سر دا د پرې کولو سر نه دی دا وجود د وجل وجود نه دی. توره مې راوویسته او د نبي علیه السلام مبارک مخکې مې کېښوده او ورلم کېناستم او حضور پاک مبارک دومره وکړل چې لاس یې راواغېسته او زما په دې زړه یې کېښود دقسې یې کېښود او داسې مبارک وجود لاس یې چې زما د قسمې چې د نبي علیه السلام د لاس مبارک یخوالی مې په زړه کې دننه محسوس کړ. مې چې دی زما په دې زړه کې دننه یې ښودی دی. وی وایه څه د نیت دی مې چې صاحب د اسلام وی اوس ټیک وی اوس د نیت ټیک دی. لاس مې ولا په لاس کې کېښود او مسلمان شو. د مکې خلکو را پسې پراپېګنډې وکړې وی زمونږ په دوکه مالې وه او لاړ په دوکه لاړ را پسې پراپېګنډې وکړې. وی مې چې د الله رسوله ما له اجازت راکړه
زه په دغه نیت راغلی او یوازې مې ګیر کړی، خو قسم دی چې ستا د خپلې شکل ته مې وکتل، مې چې دا شکل د وجلو شکل نه دی. اوس مې د کافرو نه بلا پیسې اخیستې دي، د یو نظر په زرګونو، د بل نه په زرګونو، او چا راته ذمهداري اخیستې دي، هغې سره څوکم؟ وی نه، دا دې په غلط نیت اخیستې دي. لر شه هغه خپل امانتونه او هغه خپلې پیسې خلکو ته واپس کړه. ګوره که بل څوک وی که نه وی چې ښځه ما په سر خلکو پیسې در کړي دي، زه هم ورته ویلې دي چې ټکوله ورنه کړي دغې بدبختو له. وی نه، لر شه هغه خپلې پیسې دې خلکو ته واپس کړه. راغې واپس مکې مکرمې ته چې راغلم، خلک چې خبرو یا لکه مونږ ته دې څه وی تاسو وکړل؟ وی تاسو له خپلو پیسو له رالم. تاسو وکړل بدبخته، مونږ خو ته نه لېږلې، په خپله تللی وی. وی قسم په الله چې د حضور پاک مبارک شکل ته مې وکتل، مې چې دا شکل د فنا کېدو شکل نه دی، دا د وجلو شکل نه دی. او دغسې یو بل کافر مو، هغه هم دا چل کړی، هغه دا چل کړی چې هغه لا توره په زهرو کې منډلې وه، هغه توره جوړه کړه، لوړ ته یې وی په دې کې زهرو کې غوپه ورکړه، خلک ول اوبه ورکوي که نه، زهرو بې ورکړی چې دا علمو نبي علیه السلام پرې وام. او چې دیم راغې نبي علیه السلام ته مخامخ کېناسته، خو صحابه دغه وخت کې ناست وو. نبي علیه السلام مبارک ورته وی په څه خیال راغلی؟ هغه هم دروغ ووی، ورته وی د اسلام په خیال. وی فلانکي لور باندې چې توره جوړه کړه او په زهرو کې دې غوپه کړه، دغه دې څه مقصد و؟ بس توره کېښوده. وی دې نه یو زه خبر یم، یو هغه لور خبر دی. ته چا خبر کړی؟ معلومېږي دا چې رښتونی پیغمبر یې. لاس یې نبي علیه السلام ورکړه، بیعت یې وکړه، هغه هم رب العالمین مسلمان. خبره مې دې پورې کوله وو چې ظاهري شکل دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خشته او مزیدار ښکلی شکل. یو صحابي فرمایي، وی نبي علیه السلام بل صحابي ته وایي، وی ګوته به یې چوله که نه؟ په دې لاس کې دا ګوتمه چې سړی چې ګوته، وی او پیغمبر علیه السلام د سپینو زرو ګوته اچوله، 3.5 ماسې به د هغې مقدار و، 3.5 ماسې، او ابا مهر د نبي علیه السلام په هغې به محمد رسول الله لیکلي صلی الله علیه وسلم، لاندې خپل نوم، د پاسه رسول، د پاسه د الله نوم. نو ابا مهر لګاو، خو په دې ګوته کې مهر ځان له جوړ کړی، وی ګوته یې ساتله، وی او د سپینو زرو مهر ګوته به وه. وی قسم په الله چې د نبي علیه السلام د هغه ګوتې مبارکې او د هغه لاس هغه برېښنا پړق اوس هم زما په دې سترګو کې. یو صحابي فرمایي، وی عثمان ابن مظعون رضی الله عنه وفات شو. قسم دی د خلقو معمولي غوندې چې چا د 10 کسو مشري د هغه نه هم ځان روکي، بیا چې د 5 کسو مشري د هغه نه هم ځان روکي، او چې بیا د قبیلې مشري خو د کبر نه به ورسره خبرې د سره څوک نه، چې د قوم مشر شي ځان ترې روک شي. خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوی ته ګوره، نبي علیه السلام مبارک داسې خوی چې په عام مجلس کې به ناستو نو فرق به نه محسوسېده چې دا نبي علیه السلام دی. نو عثمان بن مظعون رضی الله عنه صحابي وفات شو، نو پیغمبر علیه السلام دا په مدینې منورې د هجرت نه پس لومړی چې کوم صحابي وفات شو هغه دی. نو نبي علیه السلام مبارک جنازه چې وکړله او قبر کې مخخ کړ، وی چې ورشه یو تیږه راوړه چې په دې قبر ولګېږو چې موږ پرې خپل ملګري پېژنو. یو تیږه پرته وه، وی دغه راوړئ، نو هغه درنه وه. یو صحابي لاس اوچت کړی، اوچته یې نه کړی شوه، نو بل ورغې لاس یې ورکړ، اوچته یې نه کړی شوه. نو چې په یو کس نه په کار دا چې 2 کسه 3 کسو اوچته کړی وی که نه، لیکن نبي علیه السلام مبارکه صحابي فرمایي وی پرېږدې، وی په خپله ورغله داسې یې کړلې چې ورته ښکاره کړې، چې ښکاره یې کړې او 2 لاسونه یې ورته کېښودل، تیږه یې راوچته کړه. طاقت د نبي علیه السلام ور ډېر زیات و، هغه تیږه یې راوچته کړه او د هغه صحابي په قبر یې کېښودله. نو صحابي وایي، وی زما د قسم په خدای چې د نبي علیه السلام د هغه لیچو چې د ستوري کې اوچت کړ، وی د هغې هغه برېښنا او سپینوالی اوس هم زما په دا سترګو کې پروت دی. لکه سړي چې نور ته وګوري که نه، نو لږ ساعت د انور هغه پړق د ده په دې سترګو کې پروت دی، بل څه ورته نه ښکاري. وی د نبي علیه السلام مبارک د لیچو هغه پړق او سپینوالی اوس هم زما په دا سترګو کې پروت دی. تیږه یې راواخېسته او د هغه صحابي په هغه قبر یې کېښوده، وی نعرف به اخانا په دې به مونږ د خپل ډوډۍ د قبر به پرې پېژنو چې دا د فلانکي قبر. دا هم پکې نه وه که نه چې 2 صحابو ته وایي چې تاسو دا تیږه راولئ یا په 3 کسو راولئ، نه په خپله ښه طاقت او قوت یې څومره زیات و، دومره د 40 جنتیانو طاقت و پکې، د څومره؟ د 40. او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابري. نو د دنیا د 4,000 ځوانانو طاقت و د نبي علیه السلام. حالانکه داسې پهلوان وجود یې نه، نو په مکه مکرمه کې یو پهلوان و،
هغه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست وی ته الله پیغمبر رکانې نوم وی ما ته په کبډي راشه د پیغمبران خو کبډي نه راغل وی نه ما اورېدلې چې د پیغمبر طاقت زیاتی او دې داسې پهلوانو چې په ټولو عربو کې د مضبوط پهلوان نو پهلواني به کوله اوسه پورې دا پهلوان چاره پرځول نو د مصر او د شام او د یو ځای بل ځای پهلوانان به راتلل او په کبډي به ورتلل خو دا د مکې مکرمې پهلوان چې چاره پرځول نو وی بس که زه راو پرځولم ته پیغمبر او که ما راو پرځول نو بیا د دعوه دروغ د پیغمبر بنې د پیغمبر طاقت خو زیات نه مبارک ته یو بالکل دی څومره وي دومره نو چې دومره طاقت یې نو سره کبډي باندې راځي نبی اسلام مبارک وی چې حیران شم ټول زره سو کوم که نه کوم سره کبډي وي بچري ګوره کنه دروغ وای که کوم سره نو بیزتی اوس مولا سړی بچاله کوم دې په کبډي وای موږ ته څه ګورو نه وای موږ ته لستو کیږي او په پټکې په سری ګیرلې وي او یا مولای نو دا خو معاشره کې کوم مثال په تو سره د پیول لهرونه مونږ ته ور ولاندې وته نشي کنه چې راځه میدان ته سره بل اختیار او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غو مبارک شخصیت خیر وي خلکو مې چې او به ټیک کنه پته بده لګي چې زرا دي تاسو هغه پهلوان کافر چې هغه پهلواني کې شو خپل لنګي او دا خپل پهلواني کوم جوش کې راغی او دا خلکو دا خیال ته دی خو پهلوان دی د نبی اسلام وجود مبارک ما تاسو درمیانه وجود یو دی کول اول کلانه برابر دی پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ورمخامخ جامع لري نه کړل نو د جامع ټولارم پر خپل پهلواني کوي او چې نبی علیه السلام د مټونی او د کې ولا ورکم یو لږه سانټه کوي په وړه سانټه نه کو دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الکم خلا پرګور نه په صرف لاس نه دروله مون خلا پرګور نه کړي صرف لاس نه دروله وی قسم دې استاد لاس راوړو چې مالک کمزور راکړي چې د دنیا پهلوانان راځي چې موږ ولا نه کی دا انسان زور نه دا پیغمبر زور فورا هغه مسلمان یو مضبوط صحابي رب العالمین جو بہادری سمرو بہادری د پیغمبر علیه السلام خپل فرمای و مال الله یو څو خصوصیات راکړي خپل فرمای و یو خاصیت مدار چې دشمن ما ته مخامخ شي او زمانه د یو میاشت په مزل لري وي بیا به زمانه یریږي او دومره بهادر چې په مدینه منوره کې یو ځل غوغا خوره شوه و لښکر راغی په مدینه حمله کړ د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه اسو پیغمبر علیه السلام مبارک یې اس راوله په ورسور شو نه په کته وه نه په هغه اس باندې ځلو هېڅ نو داسې په ورسور شو او د مدینې منورې صحابو ته مدد الله رسوله کافر را روان دي په مدینه باندې حمله کوي او غوغا ده ځان ورته بیدار کوي چې او ځان پته لري چې دا کوم ځای کافر دي څونه دي لږ دي که ډېر دي په خپله په اس تور شو د مدینې منورې په کوڅو کې چکر ولګو بار ته و صحرا ته واپس راغی ما رأینا شیئا سړي وایي څه مو نه لیدل هسې د قصد پراپګنډ جوړه کړي پراپګنډ خو شوي وکړه چې حضرت عمر راغی په نبي علیه السلام باندې ګزار وکړي هغه ته اطلاع رسېدلې و نبي علیه السلام مبارک حضرت ارقم صحابي په کور کې ناست دی کې حضرت عمر ورغی اګر چې دی خو د اسلام په نیت ورغی خدای پاک مخکې نه اسلام ورنصیب کړی دی چې ورغی نبي علیه السلام صحابي هغه د صاحب عمر راغی نو ورپاسه صاحب ورتوره ورسره ده نبی علیه السلام د ټولو صحابو نه ورمخکې شو وی که عمر په ښه نیت راغلی نو هرکلی به ورته ویم او که په خراب نیت راغلی د ده په دې توره پسې دا سټ وه صحابه یې مور د الله رسول هغې ته خو اطلاع رسېدلې وه چې عمر نبي علیه السلام پسې توره یې ورپسې روان دی ورمنډه یې کړه عمر یې دې ځای نه ونیوه دې ځای نه ونیوه وی په څه نیت راغلی وی د الله رسول اسلام پر نیت حضرت عمر وایي وروسته رضی الله عنه وی ما ته خپله بهادري ښکارېده په عربو کې خو ما د ځان په شان مضبوط ځوان بل نه ګڼه او حقیقت تا دی چې کله اسلام راوړ راغلی بیت الله خوا کې ودرېده وایي که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پېژني نو د عمر بن الخطاب دی راشئ که تاسو پیغمبر علیه السلام پسې ګرځئ که د چا مور راوړي زوی کې نروالی او زور یې نو زما میدان لري ما له راشي زور و که نه وایي ما ته خپله پهلواني معلومه وه وایي خپل زور راته معلوم خپل طاقت راته معلوم وایي قسم دی چې نبي علیه السلام په دې لاس زه د ګریوان نه ونیوم د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې مې د وجود نه خولېدی دی داسې هیبت را باندې راغی ظاهر شکل خشته ګیره مبارکه خشته سر مبارک ښکلی رنګ مبارک ښکلی قد مزیدار اخلاق خشته ښکلی خوی مزیدار مضبوط پهلواني او طاقت ورکې زیات دا ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خشته مزیدار ښکلی صفتونه
وجود نه خوشبو له خوشبو. حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې یو مجلس کې ناستو ویلې کې نبی رسول الله چې دې زمون نه پاسه وي څوک چاوي چې چرته لاړ نو چې راځي ما تلار معلومه په کمالار چې بلال نو پاغلار به پسې مونږ پاغلار به پسې یاله باغ ته ور وسیل چې باغ ته څنګه ور وسیدلو نبی رسول الله په باغ کې ناستو څه بلال نه چې څه ممکن ناستو او موږ را پاسې موږ ته پته ولې چې کوم خلل موږ باندې یراله چې په مدینه منوره کې استاد دشمنان دي څو ته تکلیف نه راځي وې زما دا پانی والا دا پانی او زلال شه او چې څوک مخې له درځي او دا کلمه چې لا اله الا الله د جنت زیره ولا ورته جنتی دي په پانی نه راوښته څو ورم چې صحابه ورا پسې را منډوال حضرت عمر را پسې را روان صفته وته لګی چې نبی رسول الله دې باغ کې پاغه لار چې تلو دا خولي پاغه خوشبوې به معلومه چې په لار نبی رسول الله تللی عمر وسه کې بلال نه چې دا پانی مبارک د نبی رسول الله په دې څه کې دا دې کوم نه راوړل هغه باندې hebat راغی چې پولیس څنګه راوړل یعنی چې نبی رسول الله راکړي دا نه خدا چې څو کم کلمه د شهادت وي د جنت زیره بور ورکو وی واپس شه چې نه نبی رسول الله علیه وسلم وی دې کې له یوسف راک عمر او پزما کې راوړل په جړا شو لا نبی رسول الله بلال عمر امراغي او بلال ولي جاړي ابو هريره شه خطا شو ابو هريره ولي جاړي ابو هريره رضی الله عنه نه چې څه دغه څه فارته چې لار شو د عمر واده عمر ولي دی وو وی څه ستاسو خبره خدا مقصد نه دی دا خو په صحابه ته وي چې کوم څوی صحابي دی موږ بکی او جبکی حج بکی زکات بکی صدقه ورکي خو خلک به غلط مقصد لري خلک وی چې راشه د عبادت او ضرورت ته بس کلمه وایي جنت ته وي وی خدای مو وایي دا خبره خلکو دغه وخت علماوی کې د نبی رسول الله د الله سره خپل تجلی و الجنتون سره د الله د رحمتونو هغه باران په نو بس دا زیل خلق لور کول چې مسلمانه او چې کلمه شهادت دی به جنت ته بل او خبره مې دې پوره کولم چې د نبی رسول الله مبارک ذات او داغي وجود داغي اخلاق دا زموږ لپاره اسوه حسنه ده ګوره لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو لپاره خپل خشتنه نو شکل بدن نبی رسول الله په شان جوړو مګر ته څوک چې مخرای ګره نه ته په قصد ته رنن چې باس د پیغمبر علیه السلام مبارک خشته خپل شکل او مقصد شکل ساتو جامع د نبی رسول الله په شان جامع لباس ساتي د نبی رسول الله مبارک لباس چې څنګه اقصه ساتي ګیټو مخته پرتوګه پنسه نه ساتي ګیټو پور تخپل پنسه ساتي ټوپه په سر ساتي کپټکی والے سے پټکی سنت کني ټوپه په سر ساتي او خدای نه مانه کې خلک کی وګدل سرونه لکه دغه په شان تاریخي وګورئ څه ته وایي دا بدنما بد شکله او بے ټوپه براشي په جمعه کې بودريږي موږ دا د آداب خلاف ورزي ده ټیک ده بے ټوپه مسکران کې نه کیږي خو ضرورت پیښي آداب دادي له الله ته مخامخ کېږي نو خمایدا طریقې سره مخامخ شه ځان ټوپه په سر کا پټکي په سر کا صادر په سر کا نو پروردګار ته خصوصا د ګيري ګوري پورا خیال او پورا اهتمام وساته د ژوندۍ د ژوند او د مرګ اس په زندگی چې مون کله مرو د الله سره د الله رسول سره ملاقات کیږي او دا څنګه کوم چې رسول الله مبارک ته مونږ له خپل لاس د حوض کوثر وبراکي اصلا محروم دي ګوري پاتې نشي بعض خلکو کې دام رواج دي چې ملشي په مرګ ولګي راخړي دا ډېر لوی ګناه په ژوند کې خو نه پکا او چې مرشي نو اخواسم مرده او خدمت کیسه مخخيږي نو ګیره ولا سره طرف مرخ راي دا ټول شریعت خلاف رواجونه وو کې چې الله په مور وخپل به پاسه او ځان له برا واغشته الان کې بيبي خو نه بيګانی دي جام به واغشت او په خپل به مشک نخلوص پر دلا هغه کې و برا واغشته واپس به مشک او تعالی او هغه به وسکل او چې دا مانځه وخت بشو نو چې هر کار به د نبی رسول الله په لاس کې او ابه پریخ او به غردو او نه پنه غو نبی رسول الله منزل الله بیا باندې ساره دو کله چا ورته ضرورت راغی نو پیغمبر علیه السلام چاته انکار هم نه کړی دا هر چا ضرورت یې پوره کړی اقامت شو اور نمازه یو سړی ولا راغی نبی رسول الله به سید در سره نکار دی اقامت کې خلق ولا د نبی رسول الله ورغه رسول ته وی خرازه وسره درېده او چې دا هغه خبره استخلاص کې بیا راغی ته مسلو درې الله اکبر یو خزراله لیوانه وی هغه خزر بالکل پاگل او په مدینه منوره کې مشهور لیوانه خزا راغی نبی علیہ السلام یې د متکلکونه و په تاسو سره مکار موږ دا حسین لیوانه دا وینه خیر دی وسره لاره غاړه ته شو چې ترسو هغه خزه د پیغمبر علیہ السلام مبارک لاس نو پرې نه
علیہ السلام ته لاس نه راخ کړ. دې ته خو یو اخلاق مزیدار، شکل خشته، خوی خشته او مزیدار. خور کې خشته خوی، د ملګرو سره خشته خوی، د صحابو سره ښکلي خوی، تر دې حده پورې چې د کافرو سره هم خشته مزیدار او ښکلي خوی ساتلی. دا خو برکت و چې نن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو ملګري په دنیا کې د هیچ چا نشته. کشته دی د مسلمان نه زیات تعداد د یو بل نشته دی. یهود ستا نه کم، عیسایان د مسلمان نه کم، مجوسیان د مسلمان نه کم، مشرکان د مسلمان نه کم، بود مت والا خلق د مسلمان نه کم، دا خلقان او دهریان چینیان او دا د مسلمان نه کم. نن په دنیا کې د مسلمان نه زیات طاقت بل نشته. دا د چا برکت دی؟ دا د مبارک رسول الله برکت نه حقیقت. خشته ښکلی وجود مزیدار. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي او دا سوال د عایشې صدیقې رضی الله عنها هم شوی دی. ته چې وایې چې نبي علیه السلام ښکلی او مزیدار او خشته و، د یوسف علیه السلام نه ښکلی وی او چې زلیخه ده د عزیز مصر ښځه ده او په خپل مړي عاشقه ده. دا څه کوي؟ قد شغفها حبا وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. غلام نه مطالبه کوي، په غلام عاشقه ده، زړه ته د غلام مینه پرېوتې ده. دا ډېره روانه ښځه ده. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. چې پوه شوه چې دا ښځې خو اوس ما شرموي، ملامته کوي، مې راپسې ټوکې کوي. یو مزیدار مجلس یې جوړ کړ، ډوډۍ ورسې برابر کړل، میوې یې برابر کړې. ښځې د مصر د دې ټولو وزیرانو د ممبرانو دا چې کوم نږدې خلک وو د بادشاه د هغوی ښځو له دعوت وکړ، ټولې رالې کېناستې. یوسف علیه السلام ته وقالت اخرج علیهن، وی روزه. خو داسې وخت کې په یوسف علیه السلام راوویسته چې دوی لاسونو به میوې په لاس کې وو، چړې ورسره یې میوې کټ کړو. فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هو ان هذا الا ملک کریم. او چې وی قتل وی دا خو انسان نه دی، دا خو ډېر خشته دی، دا فرشته ده فرشته. او د سیوانو مالټو په ځای باندې چاړه پر خپلو ګوتو راښکل، لاسونه یې لاندې زخمیان کړل. او نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې اسماعراج ته وختم، په یوسف علیه السلام ورتېر شوم، د ټولې دنیا د حسنونو نیم حسن الله یوسف علیه السلام له ورکړی. نیم حسن، د ټولې دنیا حسن یو خوا کړ، د یوسف علیه السلام حسن بل خوا، نیم حسن الله ورکړ. نو لاسونه یې پرې کړل د مصر ښځو. نو زلیخه پرې رانیغه شوه، هغې ته خو پته ولګېده ذلک الذي لمتنني فيه. دا هغه کس دی. تاسو ما ملامته کوئ، ما خو ګوتې لا نه دي پرې کړې، زه خو عاشق یم، لاس مې نه دي پرې کړې، تاسو خو ځان له ګوتې پرې کړې. نو په عایشې صدیقې رضی الله عنها هم دا سوال کېږي چې ته وایې چې نبي علیه السلام خشته دی، ښکلی د یوسف علیه السلام نه هم زیات. نو د یوسف علیه السلام خو د مصر ښځو چې ورته وکتل لاسونه یې پرې کړل. او زه دلته کې خو چتم یو صحابي یا چا نبي علیه السلام کې لیدلی دی، نو ګوتې نه دي پرې کړې. او ته څه وایي؟ ډېر مزېدار جواب ورته کوي. وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده نو ګوتې یې پرې کړې. وی که زما محبوب یې لیدلی وي نو د ګوتو بجای به زړونه پرې کړي. او واقع هم داسې ده. صحابه چې دا سرونه قربانول، ګوتې پرې کول څه ته وایي؟ چې دا سرونه یې قربانول او په تورو باندې به په خپلو سینو او په لاسونو د نبي علیه السلام نه تورې تمبول. نو دا کمال دی. او بیا فرمایي وی ګوره د یوسف علیه السلام د حسن او د نبي علیه السلام د حسن په منځ کې بنیادي فرق. بعض انسان حسن ظاهري وي چې په لومړي ځل ورته وګورې نو په تا به هغه حسن اثر وکړي، او چې ورسره ګډ شي، ګډون ورسره وکړې، بار بار ورته بیا ګورو ناست دی، نو بیا به هغسې درته نه ښکاري لکه په لومړي ځل کې درته څنګه ښکاري. او د بعض انسان حسن دی چې په لومړي ځل به تا باندې ناشنا نه لګي، خو چې ورته داسې بار بار ګورې د هغه حسن به در باندې نمایان کېږي او در باندې به اثر کوي. یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا. نبی علیہ السلام فرمائی وی زه دنیا ته دې دپاره راغلم چې خلکو ته بهترین خویونه وښیم. نو د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو مقصد دا دی چې د امت د خویونو اصلاح شي، د خوی اصلاح شي او د اخلاق اصلاح شي.
چې سړی داسې جون تیر کی چې الله خپه نه کی او د الله مخلوق خپه نه کی، دې ته ښه خوی وایي. د ښه خوی د یو حصې تعلق د الله د حقوقو سره د حقوق الله چې ورته وایي الله مون خپه نه کو، دا ښه خوی دی. مونځ به کې، روجې ونیسې، کنځل نه کې، ولې الله خپه کېږي چې کنځل کې. مونځ نه کې الله خپه کېږي، روجه نه نیسې الله خپه کېږي. نو چې الله راضي وساتې او خوشحاله وساتې دا د ښه خوی یوه حصه شو. دویم دا چې بندگان خپه نه کې، بنده ته ضرر نه رسې، دې ته ښه خوی وایي. کنځل به نه کې، مسلمان ته به بغض نه کې، حسد به نه کې، ضرر به نه رسې، په لاسو په خپو په ژبه به ضرر نه رسې. ګاونډي سره به ښه سلوک کې، د مور او پلار سره به ښه سلوک کې، د لارې د ملګري او د سفر د ملګري سره به ښه سلوک کې، دا به تنګې نه. دا د بنده په حقوقو کې حقوق العباد کې ښه خوی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار امت ته دا ارس ښودلی، دومره بهترین خویونه خدای ورکړي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې موجود نشي. که زه ده ویم چې دا خشته ښکلې خویونه دا هم د حضور پاک د معجزو نه یوه معجزه وه، نو دا به ټکي. کور دننه ښکلي خوی، ملګرو سره خشته خوی، ګاونډي سره ښکلې خوی، کافرانو سره ښکلې خوی، دشمن سره بهترین خوی. د خیبر چې کله فتح شو لږه حصه معمولي غوندې تیرم شو، باقي کېښوده. صحابو ته یې ویې دا مه خورئ. وی ولې د الله رسوله؟ وی دې کې زهر اچولی شوي. ښځه یې راوغوښته، وی تا په دې ډوډۍ کې زهر اچولی دی؟ وی صاحب تا ته چا الوی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده. دی خبر کړ دا یو معجزه ده د حضور پاک. وی او صاحب ما پکې زهر اچولی. وی دا دې ولې اچول؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې دنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې ضرر به درته ونه رسی. ګوره مخکې نه یې منصوبه جوړه کړې وه. اوس که بل څوک نو مضبوطه سزا به یې ورکړې وه چې تا ما ته زهر ولې اچو، او حکم به یې کړی و چې دا ښځه مړه کې پانسي کې. او چې دا خبره یې وکړه نو نبي علیه السلام وفرمایل وی زما معاف کړی. هېڅ یې مته چې ما معاف کړی، ښځه پوه شوه داسې خوی خو ما د چا نه دی لیدلی. زور یې په ما بر دی دې وخت کې، هر څه کولی شي او بیا هم زه معاف کړم. ما وهلی شي، ما وجلی شي، ما جیل کې اچولی شي، ما له سزا راکولی شي او بیا مې معاف کوي. هغه ښځې فورا کلمه ویې خدای مسلمانه کړو. بیا یو صحابي د هغه زهرو د لاسه وفات شو، نو پیغمبر علیه السلام د هغې په قصاص کې هغه ښځه مړه کړله. هغه یو شرعي حکم داسې خشته خوی خدای پیغمبر علیه السلام له ورکړو. په سفر کې به د ملګرو سره داسې ښکلي خوی چې ملګري به وشرمېدل. دا کارونه تقسیم شو. حضور پاک وفرمایل وی یو کارم پکې پرېښی دی خو ګوری به زه کوم. وی د الله رسوله زمونږ مور پلار ته قربان څه کار دی راته وښایه، مونږ به په تا کارونه کوو، مونږ به په خپله کوو. وی نه یو کارم پرېښی دی ابه زه کوم. وی صاحب راته وښایه، وی تاسو چې ډوډۍ پخوئ او ترکاري پخوئ خشاک به څوک راوړي؟ ډوډۍ بغیر خشاکه پخېږي؟ وی دا به زه کوم. صحابه وی نه د الله رسوله زمونږ مور پلار تا نه قربان، په تا به مونږ خشاک کوو. ولې؟ وی تاسو د خدای نه یریږئ او زه نه یریږم. ستاسو ثواب خوښ دی، زما نه دی خوښ. لاړ پیغمبر علیه السلام تبرګې یا بل سی دی واغې ځنګل ته او خشاک یې وکړو او قسم دی پر خپل مبارک اوږې راوړو او صحابو ته یې مخکې کېښو. ابوبکر دې زمانې مشر داسې کا. دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق او خیر. په یو سفر کې یو سړي چیلې حلال کو،
ناغت سرمن استا نو چې سرمن تستا نو د دې چیرینې داسې استله لکه سړی چې دا غوا میخې نه بس نبی علیہ السلام ورپاسید وی ما ته پرېږده چې چل درته وښیم نو نبی علیہ السلام ول یو طرف سرمن سوری کړه او چې څنګه یې سوری کړه نو لږ پوکې یې ورکړه اوس هم خلک داسې کوي د چیلي ګډ نه چې سرمن داسې وباسې لکه د غواو د میخې غوټولو د ویښتو ډکه شي او سرمن دم ضایع شي لږ پوکې یې ورکړه سرمن وپړسېده صحابي وی لستوڼې اوچت که دا لاس یې ښکاره که او لاس یې د هغه سرمنې او د هغه غوښې منځ کې وردن نه که او داسې زور یې ورکه سرمن یې د هغه غوښې نه په خپله جدا کړه او راښکده وی په داسې طریقه به سرمن وباس ګوره که بل سړی او دومره لوی شخصیت د خدای پلیس څومره لوی شخصیت او صحابه به ترې ځانونه قربانول نو بیا به غوښې له او یا وینې له یا چړۍ له ګوتې وړلې دا د پیغمبر علیه السلام خاکساري نه او د خشته ښکلې خوی او بهترین اخلاق نو صحابه وی چې کوم به ګوره اونه ونه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده چې د دې سورې دروند دی نو دا به د نبي علیه السلام شي نو یو ډېره ګوره اونه وه چې د هغې سورې زیات و او مونږ نبي علیه السلام ته پرېښوده او مونږ په نورو اونو لاندې څوک یو څوک دوه د سوري ته لاندې پرېوتل نو چې رتې کې نه ایستله نو په کش د پیشم نو زه راویښ شم چې راویښ شم اوس ده سره توره په لاس کې ده او دغسې بربنډه یې نیولې ده او یې ما ته وایي څوک به دې رانه خلاصوي ما نه یریږي او که نه یریږي څوک به دې خلاصوي ما وی نه ستا نه ولې یریږم زه خو د لوی الله نه یریږم قسم دی صحابه فرمائی وی منگ دا حضور پاک نه زیاد بہادر انسان بل نه دی لیدل تا دا ولی یریگم دا لوی اللہ نه یریگم وی سوک بدی را نخلاسی ماوی اللہ خدای با می دا نخلاسی وی چی دا چکی میوی نو یہ سڑی وجود پر پیدوش او تورت پریوت پیغمبر علیہ السلام فرمائی تورا میں نواغشتا یہ میں چوس بتا بانا سوک لازی صحابه وی سیب دخو اقدام قتل کرده تا پس خوی تورا راغشتی دا اوس با سر سکو وینا زت خدای بچ کلم ما معاف کرده زه ما معاف کرده اگا سلی تا نبی علیہ السلام سزام ورنکلو معافی کو دا غی برکت دو چه خدای پاک اگا مسلمان نو چه غنیمتون تقسیمول نو دا باندیسیان خلق واقعی خود آدابون لا پورا خبردار نو رستو بلگ لگ خبره در آده نبی علیہ السلام نراغونش سو کو تیمال دا شیرا کا سو کو ادارا کا سو کو ادارا کا سو کو ادارا نو پیغمبر علیہ السلام ول سیدنا مور کوي اور ورته پشا شادي کې د خلکو خود تنگ کړم نو چې کوم صادر نبی علیہ السلام د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړو نو هغه یو اون کې اون خد نو زر وې مسلمانانو دا صادر خپل را کې کړ او قسم مې د الله په ذاتی کدا زنګل د دې اون عمر مال را سره وي دا ټول به مې پتا شو کې تقسیم کړي یو باندې سی راغی او د نبی علیہ السلام صادر دی غاړه ته وکړو او دا صادر کلک اونیوا او زور ورکو دومره زور ورکا صادر راخ چې د پیغمبر علیہ السلام په دې سپ باندې یو پټه جوړ کړه او باندې سی وته سوی وی تاسو سره چې د خدای کمال نشابه مال راک حضور پاک وته مسکه شوی خنده او پوه شو چې دا باندې سی دی او د مجلس د آدابونو د پیغمبر د آدابونو لانه خبر ادا ګمان کوي چې کني بد دا یو مشر دی خلکو له مالونه ورکړي نبی علیہ السلام فوراً صحابه ته حکم وکړ مسکی شو ویدل سوار کې چې څومره سیدونی ولا ورکړي دا خشته خوی خدای پاک د دوالو جهان مبارک سردار لا ورکړ صحابه سره به خوش طبیعته کول دام د خخوی نه خن یو بوډه رااله نبی علیہ السلام ته کېناستا وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوزي وی بوډاګان خو به جنت ته نه ځي اپا جړا شو ها بوډا جنت ته نه داسې منځونه کو او روجي نسم نبی علیہ السلام وته مسکی شو وی ګوره بوډا به جنت ته نه ځي وی تا به خدای پیغله کې ځوانه بدی کې نو جنت ته به ځي بوډا خو به نه چې جنت ته ځي ځوانه بچي نو بیا ښځه خوشحاله شو یو بل صحابي راغی وی دا الله رسول مال یو اخرا کا په سفر پیزم وی ورشه دله د اوخ یو بچي ورکه وی سه د اوخ په بچي سکو
زما خو غټ اوښ پکار دی چې سفر پې وکړم وی خندل وی ولې اوښ د اوښ بچی نیسه تا له اوښ در کوب که نه اوښ خو د اوښ بچی دا د حضور پاک خوش طبیعتې وه یو صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به د بانډې نه راته نو نبي علیه السلام له به سبزي راوړه د بانډې نه او چې کله به ته نو پیغمبر علیه السلام چې به څه و چا به سره وړي بیا وله ورکړه دغه صحابي خوشطبه و ډېر نو پیغمبر علیه السلام هم خوشطبه خلق خوښو دا مجلس کې خوشطبیعتي سنت ته ګورئ دا منه نه ده یو بل سره خلق ټوقې کوي ټقالې کوي او خنداګانې کوي خوشطبیعتي د یو بل ملنډې کول او سپکاوي کول دا په شریعت کې منع دی که یو سړی داسې خوشطبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي بل پې په مجلس کې رچکېږي او بل پې په مجلس کې بېعزته کېږي دا بیا منع ده چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي او که داسې خوشطبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچکېږي او بل پې ذلیله نشي بل پې سپک نشي دروغ پکې نه نو دا خیر دا خوشطبیعتي نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده دې کې اسم نشته مې چې د الله رسول سر مې ډېر درد کوي او مرم ته وی ما ته وفرمایل ګوره خوشطبیعتي کونه چې عایشې سپکر مه کوه که ته مړه شوې نو خوش قسمته زه به د قبر ته ښکته کم او جنازه به د باندې وکړم اوس ښځې ته چې دا خبره کوې چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم نو ښځه خو په دې خفه کېږي نو عایشه بیبي پې خفه شوه وی هم زما هم دقه خیال دی او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په دې بله نوې ښځه راوستي حضور پاک ورته مسکی شو ورته وی نه عایشې وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي ته به ترې ښه شې او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات بچې وکړي دې بیبیانو سره ښایسته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به بانډې نه راته یو ځلې په بازار د مدینې کې سبزي خرڅوله سوده خرڅوله نبی علیه السلام غلی غلی ورته چې را باندې پې نه شي ګوره داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق او چې څنګه ورغی نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیه السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښودل د شانه لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږي دا سړی وایي من هو څوک دی پرېږده دا څوک او نبی علیہ السلام مسکی مسکی ګرځي صحابه هم حیران دي نبی علیہ السلام نه لاس له زور ورکړه دې من هو خو دې صحابي چې دې ګوټ کې وکتل نو وی پیژن چې دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسونه د شانه تاو کړل او د پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارک ونیوله او دا خېټه یې ورپورې مږل نبی علیہ السلام ته لاس پرېښه نو په سر یې وله لاس کېښه وی دا مړی خرڅوم څوک به یې ویلي حالانکې خو مړی نو اصیل انسان و اصیل خو څوک نه خوش طبیعتي کور وی دا مړی خرڅوم په څو به یې والی حضرت ظاهر څه وایي وی د الله رسوله ګورې کوټه به وخېجم درته به مې واپس کي بیا به څه کې حضور پاک مسکی شو وی لیکن عند الله لست بکاسد وی که خلق درته کوټه وای نو وی دې درته د خدای پنیس کوټه نه د الله پنیس کرے حضور پاک هم حیران دی چې ستا نیټه کې خلاصوره دې شته او دا ته ولې داسې زر راغلی نیټې نه مخکې راغلی او دې سړي فورا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع وی تاسو هم دقسې کوئ د خلکو نه قرضونه وړئ او خورئ بیا نه ورکوئ او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې یې که نه چا له خپل حق نه ورکوئ بدې را دې شروع کړل صحابه ګیر چاپېره و صحابه خو به د حضور پاک نه قربانېدل دې سړي ته پټې اشارې کوي چې بار به وځې که به نه اوس د نبي علیه السلام مخکې خو درته مونږ غږ نه شو کوو بار به د سره ګورو ته څنګه مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بېعزتي کوې حضرت عمر فاروق ټینګ نه شو ای د خدای دشمنه تعالی شرم نه راځي شرمېږې نه چې د مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بېعزتي کوې او ستا نیټه کې خو لاروز شته او که بل خبره دی وکړه چې برابر دی کو حضور پاک مبارک حضرت عمر ته غصه شو که بل سړی وي په پې خوشحاله شوی و لکه نیټه کې د درې څلور ورځې شته نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بېعزتي کوې حضرت عمر ته غصه شوی عمره بد دې وکړل وی صاحب د ده نیټه کې شته او زمونږ مخکې تا ته بد رد وایي وی عمره دا تمه مې رانه نه وه تا له داسې نه وه پکار تا له داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وی او ما ته دې نصیحت کړی وی
دته باندې دا نصیحت کړو چې رورې خپه کېږه مه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړې نو په داسې طریقه مه غواړې چې د سړي بېعزتي کې په نرمۍ غواړه او ما ته به دې نصیحت کړی او عمره زم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وایي چې د چا نشې والې هفته مخکې وله تیار ساته دا نبی علیہ السلام حکم کړی چې زیاتی ولا لګي کجوري ورکا ای زیاتی ولا راکې وی تا ته ما یو څو خبرې وکړې نو نبی علیہ السلام و چې خپه دې کوله زیاتی ورکا چې نوشانه شي وی عمر ما پیژنې وی نه وی دا ما زید نوم دی زید ابن دسنا وی ښه ادا يهوديانو هغه لوی مولای ته وی یاره وی اوس مې د نړۍ رګیلا وشوه که یو ناپوهه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي صرف یو څو صفتونه مې پکې نو لیدلی نن مې پکې هغه کتل یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفت چې ته چې دی به ښه خوی لري چې ته دې څومره غصه کوې دی به غصه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي نن ما غصه که لیکن غصه یې نه کړه د هغې په ځای ښه خوی استعمال که او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن یې په ما باندې رحم وکړه دا یو څو صفتونه پکې ما نو لیدلی نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی وی راځه عمره ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شه راغې نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله خفه کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلې ما وی چې ته به غوسه کېږې او که نه د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غوسه کېږي به نه ما وی چې غوسه کوم چې دی غصه کوي او که دی رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دې رانه راکړه پته ولګېده چې د دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان کړي یو کافرو د یمن د علاقې و مشر او د هغه نوم سمامه ابن اسعد مکې ته ته عمرې له او صحابه کرامو له په مخه ورغې ګرفتار یې لوی سړی ټولو خلکو پېژنده چې وینې و نبي علیه السلام نه یې راوست وی دا څوک دی وی صاحب دا د یمامې د یمن په سردارانو کې یو لوی سردار دی وی څوک وی سمامه ابن او دا هغه سمامه دی وی وی دی جماعت د ستن پورې وتړی وی تړه چې وی تړه ډوډۍ د چایو بندوبست هغه زمانه کې چای خو دې زمانه کې ده خو لکه د خوراک وردونوش بندوبست ولا خفه کوی به نه سار وختي حضور پاک راووت ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب زړه کې مې درې خبرې دي یوه دا ده که مې وجنې بلکل مې مړ که ستا لاس کې ان تقتل ذا دم خو یره ګورې د قوم سردار یم ډېر لوی سړی به مړ کې ګوره لوی وینه به توی کې نو دو خبرو ته اشاره ورکړه چې لوی سړی یم نو ولې مې وجنې سره کوټې خو نه او بلې دې ته مې اشاره ورکړه چې د ډېره لویه وینه به توی کې د قوم مشر به مړ کې ګورې قوم به دنه تپوس زما کوي وی صاحب هغه پرونی درې خبرې چې مې درته کړې که مې وجنې نو لوی نوم دې را باندې کېږي ګورې د قوم سردار یم لویه وینه به توی کې او که احسان کې نو په ما به داسې احسان وکړي چې زما ټول قوم به ستا احسان مند دي که مال غواړې حکم وکړه چې دله راولېږم څومره چې غواړې ما پرېږده بیا یې ورته غږ ونه کړه په درېیمه ورځ بیا تپوس کوي ما عندک یا سمامه وی صاحب پرون چې مې درته کومې درې کړي دي همغه درې خبرې دي صحابو ته وی اطلقو سمامه وی پرېږدی زه خیراتي مې پرېښود چې پرېښود نو دې لار د مدینې شریفې نه بار ووت یو باغ و په هغې کې ولمبل او واپس راغی حضور پاک ته کېناست وی د الله رسوله ما ته کلمه وښایه زه مسلمانېږم خدای مسلمان چا وی دا ولې وختي دی ولې ایمان نه راوړه وی بیا به خلک وایي چې د یارې نه مسلمان شو چې اوس پړدلم او پرېنستم اوس ایمان راوړم
بیا به خلکو وی د یاري مسلمان شو وی اوس دې ولې ایمان راوړه څه چلو وی 3 ورځې ما د دې پیغمبر او د ده د ملګرو خوی وکتل وی قسم دې دا د عام انسان خوی نه دی معلومیږي دا چې دا د خدای معزز او مکرم پیغمبر دی او د دې ملګرو چې ده کوم اصلاح کړې ده او د خپلو ملګرو ته کوم خوی او اخلاق ښودلي دي دا عام سړی نشي ښودلی ما د ده او د ده د ملګرو ښه خوی ولید نو ما ته خدای پاک د هغې د برکت د ایمان را نصیب مکه مکرمه چې کله فتح کېدل 10,000 لښکر د مسلمانانو را روان دي په مکه مات 10,000 بلکې په لاره نور هم زیات شو او چې څنګه صحابه رالل د مکې خلکو ته پته نه وه چې په موږ باندې به مسلمانان راځي او حمله به کوي بس په دې لاره کې چې دوی را روان او مکې ته نږدې شو نو هغې ته پته ولګېده خبر شو صحابه زنانه وسوې چې دا وروسته مسلمانان شوې وی چې مونږ خبر شو مونږ وی چې اوس به څه کوو اوس خو تښتېدی هم نه شو او مونږ دې مسلمانانو سره ټول عمر ظلمونه کړي جنګ احد کې پې مونږ ورلو نو یا کسان صحابه مو شهیدانو ته او غزوه خندق کې پې مونږ ورلو هر وخت کې مونږ په دوی حملې کړي دي او دوی ته هم ضرر او اوس دوی رالل چې مونږ سره به څه کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي زمونږ حیا لاړه عزت هم لاړه خدای زمونږ لونو سره به دا صحابه څه کوي لکه دشمن چې په یو قوم حمله کوي نو ښځې هم ترې تښتوي او لون هم ترې تښتوي او مال هم ترې تښتوي او ورسره چې څه یې خوښه یې ورسره کوي مونږ وی چې دا خو زمونږ دشمن دی او ډېره موده پس راغی او دا مونږ د دې مکې نه شللي دي اوښکلي هم دي بیا هغه تاو یې پاړه کېدی کورونه ترې مونږ قبضه کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی مالونه ترې مونږ قبضه کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی په احد کې او په خندق کې مو سره زیاتې کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی نو نن به دوی مونږ سره څه کوي مونږ وایي چې اوس تښتېدي هم نه شو عزت لوټ خو زمونږ مخکې به زمونږ د لوڼو عزت لوټ کېږي او زمونږ د خاوندانو په مخ کې به زمونږ عزت لوټ کېږي دا به څه کېږي مونږ دروازې بندې کړ منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی اعلان یې وکړ صحابو ته وی که چا ځان پسې د خپل کور دروازه بنده کړه هغه ته به غږ نه کوي هغه په امن دی وایي چې څوک د بیت الله جومات ته داخل شو هغه هم په امن دی غږ به ورته نه کوي او د مکې چې کوم مشر ابو سفیان دا هغه ابو سفیان دی چې په احد کې د کافرو سردار دی په غزوه خندق کې د کافرو سردار دی او قسم دی په احد کې نبی علیہ السلام ته مخامخ پیغورونه ورکړي بالکل مخ په مخ راغی ودرېده نبی علیہ السلام ته لرې و د یو بل نه نو وی یره افیکم محمد صلی الله علیه وی محمد دکې شته که مړ دی صحابو ته نبی علیہ السلام به جواب مو ورکړ جواب یې ور نه کړ وی ابوبکر دکې شته صحابو ته نبی جواب مو ورکوي وی عمر دکې شته حضور پاک وی غږ مه کوئ نو چې جواب یې ور نه کړ نو دی ابو سفیان خپلو ملګرو ته وی دا 3 واړه خو مړه دي که دا جمدي وي که نه نو جواب به یې راکړ څه وایي فورا وی اعلو هبل د دوی یو بوتو او چې جنگ له بتره دی بوت ته به امداد غوښته هبل زنده باد ګوره د خپل بوت د پیغمبر علیه السلام په مخ کې دا یو پیغور دی که نه هبل بوته زنده باد نبی علیه السلام صحابو ته جواب ورکړی که نه وی صاحب څه وله جواب ورکو وی تاسو ده وایي چې الله اعلی و اجل خدای ډېر لوی ذات دی نو بیا ابو سفیان ورته څه وایي وی لنا العزا ولا عزا لکم وی زمونږ عزا خدای شته او ستاسو خو نشته پیغمبر علیه السلام به جواب ورکړی که نه وی څه ورته ووایو وی داسې ورته وایي چې الله مولانا ولا مولانکم زمونږ خدای دوست دی او ستاسو نه دی دا پیغورونه نبی علیه السلام له ورکړي او په احد کې د صحابو سره انتهایی ظلمونه کړي دي او بیا هم د نبی علیہ السلام خوی ته وګوره وی که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل هغه ته امن غږ به نه کوي مونږ خو رپو چې زمونږ عزت او زمونږ حیا او زمونږ د لونو حیا به نه لوټ کېږي مونږ ته خواړو چا پورته ونه کتل ورشئ بچي وګورئ چې د اطلاع دروغ ده او که رښتیا ده وی په یاره ورونه لرې کړل او ماشومان هم ولېږل وی ماشومانو رامنډې کړې وی راته وی چې مورې خورې هغه صحابه خو راغلي دي هغه مسلمانان
نو سکی وی هغې خو تورې غورځولې دی او د بیت الله نه ګیر دغه بهترین اخلاق او اثر سکو د مکې کې څومره کافرانو په دغه یو ورځ په دغه یو ټیم خدای ټول مسلمانان کړل دا که صحابه او پیغمبر علیه السلام دا خوی نه استعمال کړي نو څونه وینې به توی شوې وي او تاریخ کې به تر ننه پورې دا لیکلی شوي وو چې مسلمانانو د مکې په کافرانو ظلمونه کړي دي چې ته څوک نشي ثابتو او دا مثال زما ورونو د نبي علیه السلام د صحابه هم کله چې مصر فتح شو مصر ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې کله مصر فتح کا نو حضرت عمر ابو عبیده ته وویل چې ګورې د مصر خلک دا ګورې یو پوټې د اخلاقو نه پرېوتې دي هغې پروا نه ساتي مهرباني کوه ملګري دي پوهې که ګورې هسې نه بد اخلاقي دې ونه شي صحابه وبخکته کتل نو حضرت عمر فاروق چې کله مصر فتح شو نو ابو عبیده گورنر شو نو عمر صاحب ځان سره ملګري واخیستل ځای چې دو د مصر دغه تماشه کو مصر ګور ځکه مصر خو هغه علاقه ده چې د زمانې حضرت یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام حضرت موسی علیه السلام دا پکې پاتې شوي دي او فرعون مصر او لوی لوی فراعنه او کافران پکې تیر شوي دي د دین یو لویه تاریخي سلسله لري حضرت عمر د ملګرو سره روان شو یو ملګري وی چونکې څاروي کم او خلک زیاتو نو دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شو نو اعلان یې دا وکړه چې یو منزل به یو سړی بره سوري بیا به کوزېږي بل به خیږي څوک به په اوښ سفر کوي څوک به اوښ د پړي نه نیسي څوک به بیا خیږي بل به پړي نیسي وی زما د حضرت عمر سره نمبر راغی وی چې نمبر څنګه راغی وی عمر بره ناستو په اوښ باندې او ما پړي نیولی و چې هغه خپل مقام ته ورسېد وی ما ته وی اوښ ودروه راځه اوس ته بره خیږه او زه به لاندې کوشم امیر المومنین ته ګورم حضرت عمر هغه امیر المومنین دی چې د ده په وخت کې 2,000,000 مربع میل علاقه فتح شوې ده دا ټول د روم علاقې او د فارس علاقې او د عربو او د مصر دا ټول د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوې یو زبردست بادشاه چې د نوم اورېدو نه به خلک یېرېدل تر دې حده پورې چې کافرانو به بچي د کول د عمر نوم به اخېسته عمر د پسې راځي نو ماشوم به غلی شو دومره دبدبه او دومره روبې دی لیکن چې کله د ده هغه منزل پوره شو غلام ته وایي هله بره اوښ ته خیجه غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا غلام یم نوکر یم نوکر خو دې ته وایي چې د اوښ پړي نیولي زه به اوس بره ناست یم وایي شبه انصاف دې ته وایي غلام یې بره په اوښ باندې کښېنو حضرت عمر پړی ونیو د غلامۍ کار کوي غلام ډېر وایي صاحب شرمې مې رسوا کې مې دا خلک به څه وایي وایي نه انصاف بکو الله نه یریږم مصر پورې به ته پیاده روانې سه څه مزل به کوو ته به سورې ما به پړي نیولي چې زه ستړی شم زه به بره وخیږم ته به کوز شې بیا به تا پړي نیولي چې ته ستړی شې بره به وخیږې بیا به ما پړي نیولي په دغه طریقه مصر ته ورسېده اوس د خدای شان ته ګوره عاجزیت او خوی ته ګوره چې مصر ته کله نږدې شو نو دا هغه وخت و چې د عمر د کوزېدو وخت و د غلام د ختو ټیم وخې ودره غلام ته یې بره خیجه وی امیر المؤمنین مم شرموه مصر دروازې ښکاري تا به پړي نیولي او زه به بره ناست یم او موږ له به د مصر یهودیان او عیسایان ټولو استقبال دروتي د خلک به څه وایي وی پام کوه بس انصاف دا دی چې اوسه پورې زه بره سورم اوس د خدای شان دی چې تا له نمبر درکوي دا خدای کار زما کار نه دی اوښ ته خیج صحابه ورته راغول چې امیر المؤمنین د خدای دپاره راشه خیر دی د دې په اوښ کښېني مونږ به بل کس کوز شو ته په اوښ باندې بره کښېنه دا ټول یهودیان او عیسایان را روان دي او په لاره کې زمونږ استقبال کوي دی به څه وایي وایي چې دا امیر المؤمنین دی چې پړی په لاس کې د اوښ نیولی دی او غلام بره ناست دی او د پړي نیولی دی مونږ به رسوا شو به شرمېږو چې تاسو کې اړو تهذیب نشته د خپل مشر په قدر نه پوهېږئ د خپل بادشاه په قدر نه پوهېږئ او د پیغمبر د دوی لوی خلیفه په قدر نه پوهېږئ د خدای روي ته وګوره مهرباني وکړي اوښ باندې کښېنه مونږ مه رسوا کوه مونږ مه بېعزته کوه حضرت عمر وی انصاف دا نه دی انصاف دا دی چې غلام نمبر د غلام دی به بره خېږي ما به پړی نیول چې مصر ته ورغلل د مصر سړو ښځو یو شان استقبال ته ولاړل یهودیان او عیسایان لارې ډکې د عمر نوم دی د عمر قافله روانه ده او کتابونه یهودیانو عیسایانو سره دي ګوري
ځکه چې په پخوانو کتابونو کې څنګه د پیغمبر علیه السلام صفتونه دغه رنګې پکې د نبي علیه السلام د صحابه او د ابوبکر او د عمر صفتونه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره بهر کیف چې هغوی سره کتابونه دي وی کم اوخ وی صاحب چې دا پلانکي دی کې اوخ را روان دی دا امیر المؤمنین اوخ دی چې بره ورته دا وکتل وی دا چې کم سور دی وی زمونږ په کتابونو کې دا امیر المؤمنین نه دی زمونږ کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړی کم نیولی دی ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل حضرت عمر اعلان وکړه وی ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزورې دي نو دوی به تاسو ته ځان مخکې مخکې کوي پام کوئ ګورې نظر اوچت نه کوي نظرونه به ښکته وړئ څنګه چې حضور پاک او د هغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه ښکته کړي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن سړي به سر ښکته کوي ښځو ته به نه ګوري او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري دا ګوره اخلاق دی دا یو خوی دی نو واقعي د مصر ښځو ځانونه بربند کړي چې کوم یهودیان عیسایانې وې د چا مټې ښکارې دی د چا پنډې ښکارې دی د چا سینې ښکارې دی او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کو مونږ ته به وګوري او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس درته اچوي نو ښه په رضا ورسره خبره ترې ګپې شپې لګوي لیکن صحابه چې راله دې ښځو ته پورته هم نه کتل اخلاق ولا چا جوړ کړي دي د دواړو جهانو سردار مبارک پورته یې مته نه کتل دغې ښځو نه سوداګار هم نه کول ښځو ته نظر هم نه کو قسم دې د صحابه په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي ولکان او د مصر ځوانان مسلمانان کړئ د ښکلې خوی او اثرې نن مسلمان کوئی کم دی ته رسېدلی رښتیا ووایه ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی د رور نه رور په ضرر کې دی د پلار نه زوی او د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی د رشتهدار نه رشتهدار په ضرر کې پروت دی دا خو ښه خوی نه دی خدای مونږ خفه که بنده مونږ خفه که دا د حضور پاک اخلاق دی دا د مسلمان خوی دی دوکې مونږ کو غلاګانې مونږ کو ګډون مونږ کو په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو ښځو ته مونږ نظرې کو د دنیا بدعملی نن مسلمان کوي خفه کېږي ما د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی خدای د پاره کې خدای د پاره کې د وړو له او د زنانو له موبایل یې مه ورکوئ ټول کشر کل نن په 40 او په 50 روپۍ باندې میموري کارت د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست یې هغې فلمونو ته ګور بچیم تباه کړل ګمراهان هم کړل د دنیا هم غرق کړل بدني هم پې تباه شو او روحاني هم پې تباه شو دا واده چې لویږي دي نه به څه جوړېږي کور کې دننه جنکو سره موبایل دي او په موبایلو کې فلمونه ګوري او هلکان او جنکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي هم کم طرف ته لاړ په لیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دي دا قوم او بربند فلمونه ګوري او په موبایل بربند فلمونه ګوري او په ډیشونو لګیا دي بربند فلمونه ګوري ته د کوم مسلمان یې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانه نو یو ځای کې ډول ډنګېده ډول سورنا نو غوږ کې ګوتې ومنډلې نو چې سمنځ لاړ ګوتې وویسته نو بیا ډنګار راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو چې سمنځ لاړ نو بیا ډنګار راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو چې سمنځ لاړ او ډنګ ډنګ ختم شو نو ملګري ته وی اوس خو ته څه نه اورې که نه وی نه وګونې یې ګوتې وویستې وی زما دې د الله په ذات قسمې که ما حضور پاک په دغه حالت نه وي لیدلی ما به دا چل نه وی کړی دغسې ډنګار و نبي علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډل نو چې ګوتې لرې که بیا ډنګ ډنګ خته نو بیا ومنډلې نو چې سمن زلال نو بیا ډنګ ډنګ خته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو هغې به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیدونه ورکړي دي چې وویرو تاسې ده که نه ده په موټرسایکل به ناست دي یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او سندرې پې اوري په ګاډي کې به ناست دي یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او په هغې سندرې اوري
او گانې پیولې. دا زمونږ اخلاق دي، دا مونږ مسلمانان یو، دا مونږ د پیغمبر په لار روان یو. مونږ نه به خدای تپوس ته دی نه کوي. زنا یوازې د مخصوص اندام نه ده، د سترګو نظر دام د سترګو زنا. د پیغمبر علیه السلام وی د سترګو زنا دا یو ښځې ته یو تصویر ته یو ګن ته کتل دي. د ژبې زنا دا جدا ده، یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا ده. نن ټوله دنیا د ژبې او د غوږ په زنا کې مبتلا ده او دا وداړو څه ګناه نه ښکاري. نبی علیہ السلام ورته صحابه اوف اوف وی ماله پکې د زنا اجازت راکا مسلمانېږم. صحابه اوف 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 دا څه کوي؟ د حضور پاک په مخ کې دا څه قسمه خبرې کوي؟ شرمېږي نه؟ نبی علیہ السلام ډېر هوښیار دی، قسم په خدای. ځان دې رانږدې کړ دلته راشه. وی تحبه لاختک، وی ته به دا زنا خپلې خور له خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي کوي؟ وی نه د الله رسوله قربان، زه به څنګه خور له خوښه کړم؟ زما خور سره به څوک څنګه بدعملي وکړي او بل څوک به هم خور له خوښه نه کړي. وی مور له به خوښه کې؟ وی قربان څنګه به مور له خوښه کړم؟ بل څوک به مور له خوښه نه کړي. وی خور له به خوښه کې، لور له به خوښه کې، ښځې له به خوښه کې. وی قربان نه زه لور له خوښوم، نه زه خور له خوښوم، نه زه ښځې له خوښوم او نه به بل څوک ښځې لور له خور له خوښه کې. نبی علیہ السلام وی ته چې وایې چې ما ته د زنا اجازت را، دا به چا سره کې؟ دا به د چا خوري که بني؟ دا به د چا لوري که بني؟ دا به د چا موري که بني؟ د چا ښځه به که بني؟ نو ته خپلې ښځې خور سره دا نه خوښوې چې بل څوک بدعملي وکړي، نو ته پردی لور خور ښځې سره څنګه کې؟ وایي بس صاحب توبه مې ده، توبه نه غواړم زنا. حضور پاک وله په سینه لاس کېښود، دقسې ور لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله، اللهم طهر قلبه، نقي قلبه، زړه والا خدای پاک دی او خدای د اندام پاک دی. وی چې په سینه لاس را لکې خو د حضور پاک د لاس مبارک اثرات مې زړه ته داسې نه نوتل چې پردی ښځه څه کوي؟ خپلې ښځې ته مې خواهشات ختم شو. نن امت په تباه کې لګیا دی، په نت باندې او په موبایل باندې هلکان او جینکې یو شان په ګناه کې مبتلا دي. زه د خدای غضب را نشي. بېګاني طوفان که 15 منټه ټینګ شوی و څه مو خیال دی؟ هر څه به یې در باندې اړولي که به یې نه اړولې؟ که یو 10 منټه دا بېګانې طوفان او دا باد را باندې ټینګ شوی وي هر څه به تباه وبه او دی کړي دي که نه؟ دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونې ښودلې دي، دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونې ښودلې دي. غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي. څوک چا باندې په یو طرف ورواړئ او په چا په بل طرف ورواړئ. د مارونو مونږ به ښه خوی استعمالو. ښه خوی یوازې دا نه دی چې خلک څوک درته کنځل کړي او ته ورته چپې، دا هم ښه خوی دی. ښه خوی دا دی چې مسلمان ته به ضرر نه رسوي. د خپل ژبې حفاظت پکې، د سترګو حفاظت پکې، د غوږ حفاظت پکې د ګناه نه. ښه خوی دا دی چې ګاونډي ته، پلار، مور، دوست ته ضرر به نه رسوي. ښه خوی دا دی دوکه به نه کوي. ښه خوی دا دی چې مسلمان سره ټګي به نه کوي. دا خو د ښه خوی خو ډېر قسمونه دي. نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشهور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشته، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ. وایه که نن د مسلمان د ژبې او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی؟ داسې مسلمان دی. په ژبه ضرر، په لاس مسلمان ته ضرر. ګاونډي د نور کې ولا په سوداګانو کې ګډې کول. بره سنگ ټماټر پراتی، لاندې سنگ پراتی. ځکه دکاندار نه چې سودا کې بره یو شی پروت دی، لاندې بل شی پروت دی. مونږ په لاره کله وایو هلکه دا خو ډېر ښه ټماټر دی، ودرېږه لږ ځان سره والو. چې دکاندار ته ویل که ټماټر هغه لاندې نه تله ورړمه کړي، هغه وړې وړې سوابېرو په شان درته اچوي. نه حالت دی. ابوالحسنین خپله را روان وم، تورې خرڅېدل. ورته مې تورې را ګوتی به ځان سره راوړم، سبزي ده نو. سړي ته مې لکه تورې هلکه خرابې چېرته ني؟ نه 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 مولوي صاحب تا باندې خراب شي خرڅو، دا ښه شی دی. پیسو خرڅې په دې راومړې. زما په خیال په غونډه ګوتی کې 4 یا 3 پاکې وې، باقي ټولې ترخې او سخاوې. د دې خرمانو د الوچو د کریت ته نه ګورې، سر یې څنګه جوړ دی، دننه پکې څه شی پروت دی. دا مسلمان دی؟ غله خرڅېدله، حضور پاک راغی
چې لاسې پکې ومنډه لاندې لمده وه ملګري ته یې دا ولې وی صاحب باران پې شوی دی باران په سر کېږي که په ویښ کېږي سروج دی او لاندې لمده ده وی دا لمده پې د پاسه که چې خلکو ته ولګي چې دا لمده ده من غشنا فلیس منا چا چې زما امتي مسلمان سره ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان